یو ملا صاحب نه په میډیا باندې پښتنه شوې او پښتنه ته داسې شوې چې یاره مفتي صاحبه د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د بولو د حضور علیه السلام د تش او د سماتي څه حکم دی چې د چا په کپړه باندې ولګي څه حکم لري نو دغه صاحب ورته ویلي دي چې الجواب انداز ډېر عجیبه وایي چې الجواب یعنی خصوصي جواب دی داسې جواب څوک نه شي ورکولی جواب یې څه دی وایي چې یاره د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د بولو په هکله چېرته تخصیص نه دی راغلی په یو حدیث کریمه کې نو نعوذ بالله ما او تا چې امتیاز کوم حیثیت لري نعوذ بالله هغه حیثیت د جناب محمد رسول الله مبارک د بولم دی نعوذ بالله من ذلک ما چې دا خبره واورېده یقیني په دماغو مې ډېره بده ولګېده او ډېر تکلیف ما ته په پیښ شو او بس چونکې علم نه مجرد دی علم لري نه او بس عام طور خلک په یو خبره باندې تیر باسي او دنیا خلک دغه تقریرونو په وجه باندې جهالت کې پراته دي او جهالت کې مبتلا دي او ډېرو خلکو مستقبل غرق و تباه کړو زه سوال کوم داسې عوامو ته چې کوم یو عالم دین چې صریح الفاظو کې او بالخصوص د حضور صلی الله علیه وسلم د محبت او د حضور مبارک د عزت خیال نه ساتي مهرباني وکړو داسې ملیانو سره له خبرې ما ورو یو طرف د ملا خبره بل طرف د رسول الله خبر ده بل طرف د صحابه کرامو خبره راشو په خپله باندې د دغې خبرې موازنه وکړو او دا خبره وتلو او بیا د ملا خبره وتلو او وی ګورو چې ملا دا خبره په حق باندې وا او کنه صحابه رسول دا عمل په حق باندې وو په همدغه سوچ او فکر باندې اول نمبر حدیث مبارک په دا خبره باندې چې د جناب محمد رسول الله مبارک چې کوم بول مبارک دی هغه د ما او تا د بول په شان نه دی هغه او دغه د ما او تا د بول په منځ کې د اسمان او ځمکې فرق دی ما او تا چې اودس ماتی وکړو دغه اودس ماتي د بوی په وجه باندې انسان په هغه ځای کې نشي کېناستی خو راشه مستدرک را واخله بیهقی را واخله ابو نعیم را واخله ابن عساکر را واخله دا حدیثو غټ کتابونه دي او موږ او تاسو مور مبارکه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه پښتنه وکړه هغه مبارکه چې کله به صحابه کرامو په منځ کې اختلاف راغی صحابه کرامو به چې خپلې مسلې حل غوښتلو د حضور مبارک د وصال نه پاس واحد حضرت عائشه مبارکه وا چې صحابه کرام به راتلل او دې مبارکو نه به مسلې پوښتنې کړې راشه دې مبارکې د خولې مبارکې وینا واوره ای هغه مولا چې د حق نه نه خبر او په جهالت کې د خلک اچولي دي او په سپین لباس باندې د خلک تېر باستلي دي واوره دا خبره به تاله رسي ما زه دا خبره ریکارډ کوم او باقاعده دا خبرې زه چې کومه خبره دوی کړې په هغه تردید کې پیش کوم واوره دا خبره حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مبارکہ فرمائی ویسے کله بچ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک تشهد اسمات مبارک فرمایلو او هغه زینب دای مبارک راغی نو دای مبارک خدا مبارک فرمایي فما وجدت شيئا الا ريحا كريح المسك دا مبارکه فرمایي وی چې هغه ځای له بلاړم ما به د مشکو نه ډېره خوشبويي په هغه ځای کې موندله خوشبويي به یې کوله صاحبہ الجواب والا تا ته یم دا الجواب د تا دی که د عایشې مبارکې دی ځان ته به اهل حدیث هم یې مونږ خو صرف اهل حدیث نه یو مونږ خو اهل حدیث سره سره اهل قرآن هم یو د حدیثو ترجمانی داسې نظریه کوي داسې مکتبه فکر خلک او د هغې علما کرام به کوي او د حضور مبارک په ذات کې به عیب لټوي د هغې مبارک په ذات کې به نقصان لټوي راشه
کله عائشة مبارکه په دغه قول باندې د اطمینان نشي نو همدغه ابن عساکر او بیهقي شریف او امام حاکم رحمه الله په خپل کتاب المستدرک کې د دغو ټولو خبرو وضاحت په بل یو حدیث مبارک کې هم کړی دی. ام ایمن رضی الله عنها مبارکې وینځلو برکه نامه یې ده. څه نامه یې ده؟ جواب راکړو څه نامه یې ده؟ برکه. دا مبارکه فرمایي وی چې یو ځل جناب محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په یو لوښي کې تش او دسمات مبارکو فرمایلو. په دا خبره لږ ځان پوه کړو. اوس زه تا ته یم چې د حضور مبارک د بول څه حکم دی او د ما او تا د بول څه حکم دی. په دا خبره باندې لږ ځان پوه کا، په دا خبره باندې لږ عقل کلو کا، ذهن کلو کا، خلق په دا خبره باندې پوه کا. صاحب واوره دا مبارکه فرمایي وی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک داسې کار وشو چې په شپو کې یو شپه وه حضور علیه السلام مبارک او دسمات یې فرمایلی و په یو لوښي کې کړی و او هغه لوښی یې د خپل کټ مبارک لاندې ایښی و. شپې طرفه ام ایمن مبارکه فرمایي چې د ما وینځه برکه دا هغه وینځه د ام ایمن دو. بعضې علما کرامو پکې بله برکه وخالې خو صحیح محدثین هم دا خبره کي دا خبره په ذهن کې واچو دغې وینځې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دغه تش او دسماتی چې کوم لوښي کې پروت و دا مبارکه تږې شوې وه. شپې طرفه دغې مبارکې دا لوښی راغستی دی او ګوره واورو عجیبه خبره دا و مونږ تاسو چې کله یو څیز څښو هغه نه بوی راسي که د اوس بوی هغه څیز مونږ تاسو نه څښو که ښه بوی وي مونږ تاسو هغه څیز وڅښو. راشه د برکې مبارکې دغه عمل ته وګوره. دا مبارکه په شپه کې د جناب محمد رسول الله مبارک هغه بول مبارک هغه راخلي اول خو ورته بدبویي نه محسوسه کېږي او بیا یې څښي بیا حضور مبارک په دربار کې دا خبره حاضرېږي. راشه دا خبره واوره حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک خبر شوی دی. ظاهري طور باندې خو مناسبه دا وه چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ویلي وی چې یاره تا پلیت څیز وڅښلو خو نه د حضور مبارک بول عظیمه د عام طور د بولو په شان نه وي. حضور علیه السلام مبارک ورته ویلي چې وینځې واوره تا چې د ما بول څښلی وي په ټول عمر باندې به تا باندې چېرته د خېټې مرض را رسي. تاسو یو کس لږې تش او دسمات یې چې هغه وڅښو چې څه فضیلت درته میلاویږي دا فضیلت پر راته میلاو شي. زه شرم پر هغه ملا باندې چې دنیا خلک یې ګمراه کړل او سر نه یې دسمال ته وکړی او دغه تیالسه عمل کوي د یهودو د نجران عمل کوي د فتنه دجال عمل کوي. امام مسلم باب الدجال کې په دغه خبره باندې حدیث نقل کړی ځان ته باندې حدیث وایي ځان ته د حق پرستو یو فرقه وایي خو زه یمه باقاعده مزید خبرې نور رانه کېږي خو غرض دا چې دا د دین دشمنان دي. دا په پیسو باندې اسلام خرڅوي دا په پیسو باندې د حضور مبارک عزت خرڅوي دا په پیسو باندې د حضور مبارک پجامه باندې او د حضور مبارک په شان کې داغونه لګوي. خو چونکې د حضور مبارک شان رب پورته کړی نو چې د چا شان رب پورته کړی دغسې جاهله خلکو په خبرو باندې هېڅ قسم فرق نه رادرومي. خبره مې صرف دمره کوله چې داسې خبرې په میډیا باندې داسې ملایانو لپاره چې مناسب بالکل زه نه ګڼم چې داسې وشي او باقاعده د عوامو ذهن په دا خبره باندې ګمراه شي. آخري خبره کم مولوی صاحب بار بار خط راکوي آخري خبره کم موضوع خو تفصیلي دو تاسو دپاره چې کوم وخت کې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک سنان ابن مالک رضی الله عنه مبارک دغه حدیث راوي دی کوم وخت کې چې احد په مقام باندې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک غاښونه مبارک شهیدان شول. په دا خبره لږ ځان پوه کړو د وینې څه حکم دی جواب راکوو ما ته به ویښ کړو څخه حرام دي که جایز دي جواب راکو صحیح دو که نه او که په کپړو باندې مقدار قدر وګورځي دا نوم ورسره نشي دا خبره ده که نه ده په دا خبره خو خبر یو که نه راشو د صحابه کرامو عشق هغه مینه هغه محبت په کوم وخت کې چې احد په مقام باندې د جناب محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شول د مبارک د بدن نه وینه روانه شوه
دغه ټیم کې یو صحابي دی حضرت سنان ابن مالک رضی الله عنه مبارک حضور علیه السلام مبارک په دغه حالت کې ویني ظاهري طور باندې خو مناسب دا وه چې کپړې راغستې وای او د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دا وینه مبارکه یې په صفه کړې وای خو جار شم صحابه کرامو د عشق نه جار شم صحابه کرامو د مینې نه جار شم صحابه کرامو د هغه نظریې نه د هغه اتباع د سنتو نه د حضور مبارک د تعظیم نه دغه صحابي لګیا دی خپله ګوته مبارکه استعمالوي کوم ځای نه چې د جناب محمد رسول الله مبارک وینه رادروي حضور دا مبارک په هغه ګوته په هغه زخم باندې هغه ګوته مبارکه ګدي هغه ځای نه وینه راخلي او دغه صحابي په خپله ژبه مبارکه باندې ګدي او په بدن کې هغه تیرې سره لیاړو او باقاعده حضور علیه السلام مبارک منع کړی نه دی او دا خبرې ته غوږ شو وینه دو حرامه دو څخلی نه جایز څلی ځخي صحابه کرام پیدل نه دا د دین ټیکهداران زه ورته راووتو په نن سبا وخت کې دا دین ما ورته دا 70 سالو شو چې راغی د جهل یو مرتبه یي چې دغو خلکو کې رایج دو واورو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ورته داسې دي چې سنان ابن مالک تا خو حرام کار وکړو تا خو وینه وڅښله دې باندې خو نس موجود دی د دې په حراموالي خو نس موجود دی او تا بیا وڅښله واورې حضور مبارک چونکه وفادار پیغمبر دی وفادار پیغمبر صلی الله علیه وسلم کار داوی چې څوک ورسره عشق کوي څوک ورسره محبت کوي نو حضور مبارک له اله العالمین دا مقام او دا مرتبه او دا عزت ورکړی چې وي په حرام خو چې عشق کې استعمال شي په محبت کې استعمال شي په مینه کې استعمال شي حضور مبارک ورته اے صحابي واورا د چا د بدن سره چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک وینا ملاو شوه ملاوټ یې وشو دغه انسان باندې اله العالمین جهنم حرام کړی دی زه تاسو یو کس وینه اوس خو جهنم در باندې حرام شي که نه دوباره به جهنم ته شو داسې ملایان راوتلي او دنیا خلک یې وشرمول او عوام غریبان خو شین کې پوهېږي نه به دا خبره باندې بس ته ورته یو خبره وکړه او یقین وکړو تاسو دغه سرچ کو یو تقریر کې به یو حدیث هم نه په دلیل کې په ټول باقلیات استعمالوي یا به داسې ورته ووایي یا به داسې ورته ووایي صاحبه تا عقل دین دپاره نه راغلی دین دپاره قرآن دی دین دپاره احادیث دي دین دپاره اجماع دین دپاره قیاس دی ته خو په یو مرتبه کې هم نه نو غرض دا ګستاخان مصطفی دي په سپین لباس کې دي او مونږ به دا خلک په ګوته باندې کوو او باقاعده کوره پورې بېزغلو او تر څو پورې چې زموږ په بدنونو کې سایي په میډیا باندې به هغې اشعار کوو خلک به خبردار کوو خلک به دا ونه ساتو او محبت مصطفی کې چې مونږ مخې له څه راشي مونږ قبول دي صحابه کرامو نه نه یو ښه خپلو مشرانو صاحبانو مبارکانو نه نه یو ښه خپلو استادانو نه نه یو ښه زه په دغو لږو خبرو باندې اکتفا کول غواړم واخر دعوانا الحمدلله